روجه کې به جبرئیل علیه السلام څه کول چې نبی اسلام خواله به راتلو. تاسو ته پته ده نبی علیه السلام خواله چې به جبرئیل علیه السلام روجه کې رالی نو قرآن مجید به ورته اوروخه. او بعضې روایتو کې راځي الله چې د نبی علیه السلام نه به قرآن مجید اورو. او تاسو ته پته ده څومره چې د الله جل شانو کتابونه دي او صحیفې دا عموما په دې رمضان کې نازلي شوي دي. قرآن مجید د لوح محفوظ نه په یو ځل باندې د دنیا اسمان ته چې راغلی دی دا په دې روجه کې راغلی دی. او تاسو ته پته د ابراهیم علیه السلام نه چې الله صحیفې ورکړي دي دا لاولنې یا په دریم تاریخ د روجې الله جل شانه ورکړي دي. او داود علیه السلام چې کتاب میلاو شوی دی یا د دې رمضان مبارک په 12 یا په 13 رمضان مبارک ورته ورکړی شوی دی. موسی علیه السلام ته تورات په 4 رمضان مبارک باندې ورکړی شوی دی. او عیسی علیه السلام ته انجیل یا په 12 یا په 14 رمضان مبارک باندې ورکړی شوی دی. نو تاسو ته پته ده عموما د رمضان مبارک تعلق د قرآن مجیدو او څومره چې د الله جل شانو د سیړه کتابونه راغلي دې سره څه تعلق ډېر زیات دی. نو کم سے کم رمضان مبارک کې د قرآن مجید تلاوت ډېر په کثرت سره کوئ ځکه د دې رمضان سره خاص تعلق د قرآن مجید دی.